بسم الله الرحمن الرحيم. أما الوصف فلا يجتمع مع العلمية أصلا، وشرطها أن يكون وصفا في أصل الوزن فأسود وأرقم غير منصرف، وإن صار اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية، وأربع في مررت بنسبة 4 منصرف مع أنه صفة، ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية. دی عبارت کې مصنف د اسباب مناصره اپنا دویم سبب بیانوي. سوم سبب؟ دویم سبب ته بیانوي، هغه وصف ده. وصف لغوي دوی معنی روسی، دو حیثیت سره. کچره دا مصدر وي، کچره دا مصدر شي نو دې معنی بشي بیان کرنا، او کچره دا جامد وي نو دې معنا بشي اچائی. معنا به شي بیا اچائی. پوه شوي؟ کچره دا مصدر وي نو معنا به شي بیان کرنا، او کچره دا جامد اسم جامد وي نو معنا به شي اچائی. معنا به شي اچائی. او اصطلاح کې د وصف دوی معنی دي. یو وصف اغا تابع دا جو اپنی مطبوع کی معنی پر دلالت کرے. وصف اغا تابع دا چې په داسې معنی دلالت وکي چې په مطبوع کې پراته وي. پس کې وي په مطبوع کې وي. پوه شو؟ په داسې معنی دلالت وکي چې دی وي په مطبوع کې وي، یا د مطبوع په متعلق کې وي، یا د مطبوع په متعلق کې وي. تو د اول مثال به څه شي؟ رجل عالم. دا اول مثال به شي رجل عالم، عالم سړی. ٹھیک ده کنه؟ یا دویم مثال به شي رجل عالم ابوه. رجل عالم ابوه. نو اول مثال کې د رجل صفت بیانوي. ٹھیک ده کنه؟ او په داسې معنی دلالت کوي چې په رجل کې پرته ده، یعنی رجل کې پرته ده کنه. رجل عالم ده، او عالم عالمان به څه جوړ کړل؟ یا عالمون دا صفت هم جوړ کړل. و دویم مثال رجل ابوه عالمنا. نو د رجل د متعلق صفت بیان کړه. ښه په داسې معنی دلالت وکړه چې د رجل په متعلق کې پرته ده، چې رجل په متعلق کې پرته ده. هغه پلار ده، پلار عالم ده. رجل عالم ابوه، هغه سړی چې پلار عالم ده. پوه شئ؟ پوه نه شوئ؟ نو یې تابع تربیه څه وکړله؟ پهلا چې تابع وصف تابع ده، وصف تابع ده چې دلالت وکي په هغه معنی باندې چې په مطبوع کې پرته وي یا د مطبوع په متعلق کې پرته وي. د اول مثال رجل عالم، رجل عالم. نو اوس په دې ځای کې صفت دی علم د پر رجل کې پروت ده، یا داسې معنی باندې دلالت وکي چې د مطبوع په متعلق کې پراته وي، د مطبوع په لکه رجل ابوه عالمنا. نو پلار د رجل متعلق ده کنه؟ ٹھیک ده کنه؟ رجل خو نه ده کنه، د رجل متعلق ده و عالم ده. اچھا ده عالم ده. یو طریف ده ده. دویم دې ته وصف اصلي ویلی شي. څه ویلی شي؟ وصف اصلي. بل لا وصف عرضي. وصف عرضي ته ویلی شي چې په داسې ذات مبهم باندې دلالت کوونکی وي چې هغې کې د وصفي معنی لحاظ ساتلی شوی وي. یو داسې ذات مبهم باندې دلالت کوونکی وي چې هغې کې د وصفي معنی لحاظ ساتلی شوی وي. ښه دویم کې سمې ته څه بیان کړه؟ وصف عرضي. وصف عرضي هغه وصف ده چې په داسې ذات مبهم باندې دلالت وکړي چې هغې کې وصفي معنی لحاظ شوي، چې هغې کې د وصفي معنی لحاظ شوی وي یا وي پکې. ټیک ده که نه؟ لکه
احمر احمر ٹھیک ده کنه نو احمر کې احمر څه ویل شي سورتا نو چې په کوم ذات دلالت کوي اب هم څه وي سور به وي نو د داسې ذات مبهم د پر وځ شوی وي چې هغې کې د وصفي باندې لحاظ شوی وي هغې کې د وصفي باندې لحاظ شوی وي نو په دې کې لکه احمر په دې کې سور د ویلی شي که نه او په داسې ذات مبهم په داسې ذات دلالت کوي چې هغې کې سوروالی وي چې هغې کې څه وي سوروالی وي او دلته کې د وصف نه مراد دویمه معنا ده ښه وصفي عرضي ده څه شی ده وصفي عرضي دې مراد ده پوه شویه وصف نه مراد څه ده وصفي عرضي ته مراد ده وشرط ښه ټیک شوله که نه اما الوصف هر چې وصف ده نو فلا یجتمع مع العلمیة ټیک ده که نه فلا یجتمع دې ځای کې یوه فایده ته بیانوي فایده څه ده چې وصف به د علمیت څخه بلکل نه جمع کېږي وصف د علمیت څخه بلکل نه جمع کېږي لکه دا نشي کېدلی چې اسم کې دوه سببونه وي یو علم وي بل پکې وصف وي یو څه وي پکې علم وي بل پکې څه وي وصف وي ویلې ځکه چې مو د علم تعریف کړی چې په ذات معین باندې به دلالت کوي دلالت کوي ذاتي معین باندې به دلالت کوي او د وصف تعریف څه کړی چې په ذات مبهم به دلالت کوي او مبهمه ٹھیک ده که نه مبهم او معین د کې څه ده تضاد ده پکې دا نشي کېدلی چې یو شی مبهم هم وي او معین هم وي ابهام متعین جمع کېدلی نشي نو دا د وجې نه علمیت او وصف جمع کېدلی پوه شویه ښه وشرطه ان یکون وصفا فی اصل الوضع وزنة الشرط بیانوي په دې عبارت کې چې لکه چې وصف به کله د غیر منصرف د پوره سبب ګرځي ټیک ده که نه نو چې د اصل وضع په اعتبار سره وصف وي نو دا به د غیر منصرف د پر سبب ګرځي خو که د اصل وضع په اعتبار سره وصف نه وي دا به سبب نه ګرځي غیر منصرف د پره چې کوم شی د اصل وضع په اعتبار سره وصف وي کومې سما د اصل وضع په اعتبار سره څه وي وصف وي نو دا به څه ګرځي د غیر منصرف د پره به سبب جوړېږي او چې کوم شی د اصل وضع په اعتبار سره وصف نه وي نو دا به د غیر منصرف لپاره سبب نه جوړېږي ټیک شوله که نه اوس فاسود و ارقم غیر منصرف دا ته تفریق کوي څه کوي په څه خبرې باندې په دې خبرې باندې چې کوم شیانو کې د اصل وضع په اعتبار سره وصف وي ٹھیک ده که نه اگر چې بعد کې دا وصف نه وي پاتې شوی اگر چې وروستو دا وصف نه وي پاتې شوی نو بیا هم دا غیر منصرف وي بیا هم دا څه وي غیر منصرف وي ټیک شوله که نه نو فاسود و ارقم غیر منصرف دا به غیر منصرف ښه ویلې ځکه چې اسود څه ته ویلی شي تور ته ویلی شي ارقم څه ته ویلی شي چت کبرا ابلق برګ ته ویلی شي ټیک ده که نه چت کبرا ته اردو کې ویلی شي ټیک ده که نه اگر چې دا ورستو بیا نومې وګرځېدلې مور د پره تور مور ته اسود ویلی شي او چت کبرا ته ارقم ویلی شي څه ویلی شي ارقم مې ته ویلی شي پوه شویه که پوه نه شوی خدیبره ته لږ وګورئ بیا مخکې ځو وشرطه ان یکون او شرط څه ده چې یو به د وصفا وصف فی اصل الوضع د اصل وضع په اعتبار سره فاسود و ارقم فاسود و ارقم غیر منصرف دا غیر منصرف دي ټیک ده که نه وان صار اسمین اگر چې دا نومې وګرځېدلې للحجة د مور دپاره لاصالتهما دی اصالت د وجې نه چې دا اصل دي دا دواړه اصل دي فی الوصفیة په وصف کې اصل وضع په اعتبار سره څه وصف پکې ټیک ده که نه اگر چې وروسته بیا علم شوله اگر چې وروسته څه شوله علم شوله خو بیا هم داسې وي نو دې کې دوه سببونه کوم دي یو خو وصف ده او بل پکې وزن فعل ده ټیک ده وزن فعل ده پوه شویه و اربع فی مررت بنسوة اربع منصرفون اربعون به منصرف وي ښه اربعون به څه وي منصرف به وي مررت بنسوة اربع ویلم ځکه چې اربع
دې وضع د صفت دپاره نه ده شوې دې وضع څه دپاره نه شوې وصف دپاره نه ده شوې واضحه 40 چې کله وضع کوله نو د وصف دپاره یې نه ده وضع کړی په خلاف د اسود ورقمه چې واضح وضع کولو ټیک ده که نه چې واضح وضع کولو نو دې وضع د وصف دپاره کړې وه څه دپاره کړې وه وصف توروالی وصف ده که نه یا احمر سوروالی وصف ده که نه نو چې واضح د دې ټکو وضع کولی څه دپاره کړې وه وصف دپاره کړې وه په خلاف د 40 مررت بنسبة 40 دی 4 وضع واضح دی وصف دی پر نه دا کړي ٹھیک ده کنه بلکې دی هغه عدد دی پر کړي دا چې کوم عدد په څلور باندې دلالت کوي په 4 باندې څه کوي دلالت کوي په نشو زیا څه دی پر وضع شوی دا یغه عدد دی پر وضع شوی دا چې کوم عدد په څه باندې دلالت کوي په 4 باندې دلالت کوي ٹھیک ده کنه دا خو وصف نه ده کنه 4 خو وصف نه ده کنه ٹھیک شو کنه پوښي 4 څه دی ویل شي 4 څه دی ویل شي څلور ده یا بل الفاظ دیگر ته بزویم چې واضح د 4 وذکر دی اغه معدود دی پر ده د هي هنسي دی پر ده چې کومه د 3 نه بروي او د 5 نه لون دی د 3 او د 5 په منځ کې چې کوم انسان کنا واضح د وذکر څه دی پر ده یغه انسان دی پر ده او د ذات معین ده ښه ټیک ده کنه دا معین شی ده چې دا معین ده په یو په خبره باندې اگر چې بات کې داسې وصف د پر استعمال شوی دا لکه مررت بنسبة 40 نو نسبة موصوف د 40 شی ده صفت ده منصرف دا منصرف معنی صفت سره د صفت وزن فعل په دې کې شته دو سببونه هم دي پکې دو سببونه پکې شته خو شرط نشته پکې څه پکې نشته شرط پکې نشته که وصف ولا وصف د پر شرط وکنه چې وصف بالا غیر منصرف جوړيږي سبب د پر سبب جوړيږي چې کله د کې شرط موجود وي چې شرط نه وي د اضافات شرط او فاعل مشروط شرط چې ختم شول مشروط هم چې شول ګویا کډو پکې شته نه ده ګویا کډو پکې شته نه لعدم الاصاله فی الوصف لعدم الاصاله ځکه چې په دې کې نشته اصل وصف اصالت فی الوصف پکې نشته ده پس ته